نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی عائشہ رضی اللہ تعالی ته فرمایل یا عائشہ فاطمه تیار کا فاطمه تیار کا د علی رضی الله تعالی جنگ را روان دی چې دا ځان سره بوزي عائشہ رضی الله تعالی روایت کې راځي وې د فاطمه رضی الله تعالی د سره دي سمنګزاو او نبی رسول الله صلی ورته فرمایلی زما انزل واپس راځم چې دغه پوری دا تا تیار کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ کو د جمعه نه واپس را روانو چې واپس را روانو دی ورته را ورسېدو اوس دغه ډیر نیازبینه لوري ودیدله ډیر سخت خپونه دی ور سره لک خپنیوي شو ودرېدو نو عائشہ رضی الله تعالی چې کله د فاطمه رضی الله تعالی د اثر منګزو کنه داسي ندی عائشہ رضی الله تعالی یو خبر وکړه وی فاطمه چې نن د مور ژوندۍ وي نو ډیره به خوشاله وه چې مور د ژوندۍ وي ډیره به خوشاله وه چې ستا نکاح نن د علي رضی الله تعالی سره کېږي چې د عائشې د خولې نه دا الفاظ وتل د ور سره نبی علیہ السلام ولاړو په جړا شو چغې کړه وی وا خدیجه خدیجه رضی الله تعالی عنها شو دا غي لور ودی کې نبی علیہ السلام سره باندې اسی غم او چې دنه عائشہ دا غي نوم واغستنه نبی علیہ السلام بار چغې کړه وا خدیجه عائشہ رضی الله تعالی چې د نبی علیہ السلام आवाज تر وګو شو رامنډې کړې بار ته وروته وی دا الله محبوبه زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي ما ته خفه کړلې ما ته خدیجه را یاد کړه د الله محبوبه زب استاد خدیجه نه زیات عزت وکما زب تا ته دا غي نه زیات مینه درکما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي او یا عائشہ خدیجه ونو ستا قوم په ما باندې لري کې خودل ستا قوم زه د کلی نه شړلم او خدیجه براله ما ته تسلی راکوله خدیجه ونو هغه تیار کا نبی علیہ السلام د سترګو مبارکونه اوخ کې بيدي او د علي رضی الله تعالی د کور نه صرف سلور زنانه رالی سودنه صرف سلور تنه رالی په جنس کې په فاطمه رضی الله تعالی پسې چې کله فاطمه رضی الله تعالی روانه وله د نبی علیہ السلام د جسم مبارک نه یو صادر تاو یو ساشړی ته تاو هغه د ځان را کوله وکړه او د فاطمه رضی الله تعالی باندې داسې ورواچوله فاطمه دا زما د طرف نستا په جهیز کې سامان شو په جهیز کې دا سامان شو هغه خپل شړی راواغسته او فاطمه په کې پټ کړله فورا جبرئیل علیه السلام راغی چې جبرئیل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته تاسو کو جبرئیل سره ناشنا لباس کې نندرالي مخکې خدا سي نه راغلی نن خو د جامې ډېرې بدلې دي وی د الله محبوبه چې د خپل جسم نه د صادر راواغستو او په فاطمه د صادر ورواچو قسم په الله په اسمان کې تمامو فرشتو ستا لباس خپل کو تمامو فرشتو زم ستا په لباس کې راغلی ما نبی علیہ السلام چې سر مبارک جبرئیل ته اوچت کو داسې اوښ کې را روان وي جبرئیل ورته وی د الله محبوبه اوښ کې د ځمکه ته ورتا ونشي ورنه الله به قیامت قایم کړي احتیاط کوه خیال کوه اوښ که دې ګورې ځمکې ته ونه رسي اوښ که ځمکې ته ګورې ستا ونه رسي فاطمه رضی الله تعالی عنها څلور زنانه پسې راغلي وي نبی علیہ السلام په خپلې شړۍ کې رخصت کړله او چې لاړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هلته ورسوله دعا یې ورله وغوښته وی الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي الله په اولاد کې ورله برکت واچوي دا دعا یې ورله وغوښته د واده ړومبۍ شپه ده علي رضی الله تعالی کور ته راغی چې څنګه راغی کنه فاطمه رضی الله تعالی لومبه او دس کړی دی لوټه ورته یې د علي رضی الله تعالی ته دوبو وی علي لومبه پاسه او دس وکا لومبه پاسه سو وکا او دس وکا او زه ګورم چې په داسې کې ته زما د بابا څومره سنت ژوندي کوي زما د بابا د سنت څومره خیال ته ساتي علي رضی الله تعالی پاسې دو چې کله او دس وکو کنه نو فاطمه رضی الله تعالی ورته مصالح ورکړه مصالح ته خورا کړه وی علي زم منځ کومه تم منځ کا او چې کله دواړه منځ کو ته دعا غواړو زه به پې امین وامه ته دعا کوه زه به پې څه وامه امین وام یو مسله پکې ما دا بیان کړه چې د فاطمه رضی الله تعالی مهر صرف 400 درهم دا ډېر لږ جوړیږي دویم دا دی چې د هغې په جنګ پسې صرف 4 ښځې راغلې وي بل دا دی چې نبی علیہ السلام د هغې نکاح کوله نو د فاطمه رضی الله تعالی نه تپوس کو فاطمه تا علي رضی الله تعالی ته ورکوم ستا څنګه خوښه ده دا زموږ دپاره یو سبق دی که نه